السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب څنګه الله شریعت کوي صحت مزاج هم ښه دی. زما سوال دا دی چې دلته زموږ په علاقه کې یو سپی ده او د خلکو چرګې خوري. زمونږ د اګو یو چرګه وخوړه، خپلې انډې اچولې، وطنۍ چرګه وه چې نن سبا قیامت هم ډېر زیات دی. داسې د نور ملګرو هم دلته چرګې دي، هغه یې خوړلي دي. نو د دې لپاره څه حکم دی؟ دا ووژنو او که ژوندی یې پرېږدو که څه چل ورسره وکړو؟ تاسو نه په دې کې پوښتنه غواړو، سوال جواب غواړو چې خلکو ته ډېر زیاته غوسه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو چې د کومې مسلې تپوس کړی دی چې آیا د دې سپی وژل جایز دي که جایز نه دي؟ نو د دې جواب دا دی د ټول نه اول د سپی د سپي حیثیت په اسلام کې څه دی؟ دا د ټولو نه ناپسندیده زناور د عند الله. اور حدیث پاک کې راځي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا يدخل الملائکة فیها کلب او تصاویر، چې هغه کور ته چې په کوم کور کې سپی وي یا تصویر وي هلته د رحمت فرشتې نه داخلېږي. امام بخاري اور امام مسلم رحم الله دا روایت نقل کړی، بلکې امام مسلم رحم الله دا روایت نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې روایت راوي دی په باب النیه کې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې که چېرته ستاسو په برتنونو کې یو سپی خوله پکې کښېږي نو هغه ووینځئ وځله. او بل روایت کې راځي چې دا برتن بلکل غزار کوي. نو دومره شدت ته عمله راغله او اسلام په شروع کې باقاعده د سپو د وژلو حکم راغلی. دوی د هغې نه مستثنا شو قلب صید اور قلب ماشیه، د هغه سپی چې هغه د شکار دپاره وي یا د فصل د حفاظت دپاره وي. اور کم سپی چې هغه عقول وي یعنې کاټنے والا جانور چې هغه موذي وي، انسان ته تکلیف رسوي، یا د انسانانو چې کوم ځناور دي مثلا چرګې دي غواګانې دي دې ته تکلیف رسوي، نو د هغې وژل باقاعده د هغې حکم دی. او مذکوره صورت کې ستاسو دی چې سپی دا چرګې خوري او تکلیف رسوي، ځناور ته تکلیف رسوي، نو دا د قلب عقور د لاندې راځي، یعنې هغه سپی چې هغه خوړونکی وي، هغه موذي وي، لهذا د دې وژل درست دی، هېڅ کراهت پکې نشته دی، وژلی شي. والله اعلم بالصواب.